مدینه شریفی ته ورسولو. هغه چې کوم بریده اسلمي رضی الله عنه بدمعش د مدینه منورې او هغه ته الله جل جلاله اسلام ورنصیب کو او هغه بیا وویل چې ته زما په امان کې مدینه منورې ته داخل شه. الله جل جلاله رسول الله مبارک په امن باندې مدینه منورې ته ور داخل. د مدینه منورې نو مخکې 3 میله فاصله کې یو ځای دی هغه ته ویل کېږي قباء. ټولو اول رسول الله مبارک قباء ته لاړو او په دې قباء کې بنو عمرو بن عوف قبیله آباد وه او د دې یو مشر دی راغ نوم دی کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنه. هغه رسول الله مبارک ته فرمایل تاسو موږ سره پاتې شئ دلته او رسول الله مبارک هم هغه ته چې دی په هغه ځای کې پاتې شو. د قباء مقام ته چې کله ورسېدو صحابه چې کوم د مخکې نه تللي مدینې منورې ته هغه هم راغونډ شول. حضرت عمر صاحب هم راغی او ورپسې حضرت علی رضی الله عنه هم راورسېده د مکې مکرمې نه او تقریبا په 9 ورځ باندې رسول الله مبارک مدینې منورې ته ورسېدو. 3 ورځې په غار ثور کې تېرې کړې او دا نور مدل په لاره باندې چې دی نو وکړو. نو تقریبا د پیر ورځ وه یا د اتوار ورځ چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته ورسېدو. نو تر ټولو نه اولي اکا صحابي ته ووی کلثوم ابن هدم رضی الله عنه ته چې مونږ ته لږ ځای پکار دی چې مونږ پکې جومات آباد کو جومات پکې جوړ کو د خپل ځان دپاره چې مونږ پکې مونځ کوو. انو په هغه ځای کې څه ځمکه وه هغه چې دی نو په هغه ځای کې رسول الله مبارک جومات جوړ کو او نوم یې ورته کېښوده مسجد قباء. قرآن کریم کې الله جل جلاله تذکره کړې ده لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. الله جل جلاله فرمایي لمسجد اغه جماعت اسس على التقوى چې بنیاد کې خودې شو په تقوا باندې انو ان تقوم فيه دا خبر ډیره غوړه ده چې ته پکې ودرېږي او مونږ پکې وکړي. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه او بیا الله فرمایل فيه رجال يحبون ان يتطهروا چې بدی کې کوم خلک موس کوي هغه کې داسې نارینه دي او داسې سړي دي چې هغه د خپل ځان ډیر خفا کوي او الله جل جلاله د هغه غفاکی او طهارت محبوب دي. الله جل جلاله ور سره محبت کوي. رسول الله مبارک بیا دینه تاسو کو استاد صدا سی او عمل دی چې هغه په وجه باندې الله جل جلاله تاسو صفاتو کو او الله جل جلاله د تاسو سره دغه په وجه باندې محبت کوي. انو دای او فرمایل د الله رسوله عمل زموږ دا دی چې مونږ کله استنجا وکړو اول په لوټه باندې ځان پاک کو او دغه نه بعد بیا په بو باندې هم ځان پاک کو. نو دا مستحب طریقه ده چې انسان کله او دسماتي کوي نو کلوي او کوړی نو ځان دی اول په لوټه باندې او اوس زمانه کې ټایډ پیپر دی په دې ځان پاکي او دغه نه بعد بیا چې دی نو دی د په بو باندې ځان صفا کوي او بیا د مونږ کوي. هغه ځای کې الله رسول الله مبارک جماعت آباد کو نن وذکی خو د مسجد قباء او بیا پړم په هغه ځای کې چې دین رسول الله مبارک لومبنۍ جمعه وکړه او د خطبه د جمعې لپاره لومبنۍ او فرمایله. هغه خطبه چې کوم ویلې ده نو اوس د دیار لسکاله تقریبا رسول الله مبارک په مصیبتونو کې تیر کړل یو مظلومانه ژوند دي تیر کو خو لیکن داغې نه باوجود چې کوم خطبه ویلې ده نو په هغې کې د رسول الله مبارک هېڅ قسمه ګیله او شکوا د مکې مکرمې د خلکو نه نشته دی. یو ټکی پکې داسې نه دی ویلې اوږده خطبه ده چې د مکې خلکو ما سره بد وکړل زه یې په وطن کې پرېنښودم او زه پیغمبر وم او دوی هلته نه راوباسلم نه یو ټکی پکې هم داسې رسول الله مبارک نه دی ویلې. نو دا د رسول الله مبارک هغه اوچت او لوړ اخلاق دي. وانک لعلى خلق عظیم. بیا د هغه ځای نه رسول الله مبارک را روان شو. هغه ځای کې هغه جومات بنیاد کېښوده او جومات کې رسول الله مبارک په خپله باندې لګیا د کار کوي. لومبنۍ خښته یې په خپله باندې کېښوده مخې ورته قبلې ته کو او بیا چې دی نو ابوبکر صدیق صاحب ته وفرمایل دیمه خښته ته کېږده عمر ته یې وي بله ته کېږده او علي صاحب ته یې وي عثمان صاحب ته بله ته کېږده او بیا نور صحابه کرامو هغه چې دی نو خښتې کېښودې هغه جومات الله جل جلاله جوړ. صحابان ورته صحابه کرام رسول الله مبارک ته فرمایي دا الله رسول مونږ دی کنه
تکین ته کار مکوا مونږ کار کوو کنه. رسول الله مبارک فرمایل اول استاو ثواب وخت زما خوښ نه دی، څنګه چې اجر تاسو له الله درکې نو زمانه د خوښ چې ما ته الله راکړي. بیا ورته فرمایل زه تاسو نه زیات طاقتور یم، په قوت کې تاسو نه سیوا یم، نو چې تاسو کار کوئ نو زه به در سره په سر کې چې دی نو کار کوم. د هغه ځای نه رسول الله مبارک را روان شو مکی مدینی منورې ته. دا 3 میله فاصله کې د مدینی منورې نه لري. هلته جومات جوړ شو. چې کله مدینی منورې ته رسول الله مبارک را ورسېدو نو د مدینی منورې خلک چې کله ورته پته لګېدلې وه چې رسول الله مبارک را روان شوی د مکې مکرمې نه او اوه اته ورځې ان هغوی به روزانه راتلل او یو ځای په هغې کې به ټول جمع کېدل. د رسول الله مبارک په انتظار باندې به و، خو چې لیکن د غرمې وخت به شو او ګرمي به زیاته شوه او رسول الله مبارک به رانغې نو خپلو کورونو ته به واپس لاړل. په دغه ورځ باندې یهودي خپل مکان ته اوچت ختلی و بره، چې هر کله ویلیدل چې رسول الله مبارک را روان دی او دا قافله ورسره ده، د یو چغې وواله وایي یا بني قیلا هذا جدکم، ای د بني قیلو خلکو او د قیله اولادو دا ستاسو غبخت او قسمت ته چې را بیدار شو. چې خلکو دا आवाज واورېدو نو ټول خلک په منډه کورونو ته لاړل. هر سړي په لاس کې توره راواغېسته او نیزۍ چې دی نو غاړې ته ور واچوله. د رسول الله مبارک د حفاظت لپاره په خوشحالۍ باندې را روان شول. چې کوم ماشومان دی هغه کوټې ته ورختل او چې کوم زنانه دی هغه هم کوټې ته ور وختې. رسول الله مبارک ته استقبال کې ولاړ دي او دغه یو طرف ته بل طرف ته شاته مخکې د رسول الله مبارک نه روان دي او دا ځان چې دی نو مړی د رسول الله مبارک په دیدار باندې د رسول الله مبارک د مخ نه سترګې خپلې نه وباسي او ماشومان هم لګیا دي او ترانې وایي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. الله جل جلاله د څوارلسمې شپې یا سپوږمۍ په موږ باندې را روښانه کړه، موږ باندې چې دی نو را ښکاره کړه او راویېسته. او طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع. او مونږ باندې وایي شکر واجب دی چې الله جل جلاله یو انعام احسان په مونږ باندې وکړو. ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. او رسول الله مبارک ته داسې قسم اشعار وتبي. رسول الله مبارک چې کله محبت د دی ولیدو رسول الله مبارک ورته وفرمایل هغه ماشومانو ته ای تاسو ما سره محبت مینه کوئ؟ هغوی ورته ویل د الله رسوله تا سره مونږ ډېره زیاته مینه کوو، ډېر محبت در سره کوو. رسول الله مبارک فرمایل ښه نو زما هم ستاسو سره ډېره مینه ده، زه هم ستاسو سره ډېر زیات محبت او مینه کوم. چې رسول الله مبارک کله مدینې شریفې ته داخل شو اوس د هر سړي آرزو او تمنا دا ده چې رسول الله مبارک زما میلمه شي، بل وایي زما د میلمه شي، بل وایي زما د میلمه شي. د هر سړي خیال دا دی. اوس په دغه وخت کې به رسول الله مبارک ته چا چا سره دي. هر کله چې رسول الله مبارک پوه شو چې د دې ټولو تمنا خدا ده نو وی فرمایل وی زما دا اوخه دا چې دی نو مأموره ده من جانب الله، دې ته د الله له طرف نه حکم شوی دی. نو چې کوم ځای کې دا کېناسته هلته به زه میلمه یم، په هغه کور کې به زما میلمستیا وي. بیا دا زما دا اوښه پرېږدئ او په خپله باندې هم د هغې هغه پړې سستې ورپسې پرېښودی دا روانه وه او دغه اوښه لړه او د په مدینه منوره کې چې د رسول الله مبارک کوم ماماخیلي به د هغه د کور مخې ته ورکېناسته. بیا د هغه ځای نه پاڅېده لږه مخکې لاړه بیا واپس راله په هغه ځای باندې چې دی نو کېناسته. هغه صحابي په منډه باندې راغی د رسول الله مبارک سامان یې کور ته وتښتولو. بس اوخه در زما د کور مخې ته کېناسته، رسول الله مبارک زما میلمه دی، رسول الله مبارک د هغوی میلمه شو. نو یو خو دا وه چې دا د رسول الله مبارک ماماخیلي وه، دلته نه یې نیکه عبدالمطلب صاحب واده کړی و. نو دا هغه ځای ته رسول الله مبارک الله جل جلاله راوسته. یا تاسو ته ما ویلې وه په سوره دخان کې واقعه مونږ ویلې وه تقریبا یو هفته مخکې چې د تبع بادشاه په دکه لاره باندې تېرېده او هغه سره په ډېر شي علماو په دې خپله قافله کې او هغه په مدینه منوره باندې د حملې اراده لرله، خو لیکن علماو ورته وویل چې دا ځای ته نشي فتح کولی ځکه د اخرې زمانې پیغمبر چې کله پیدا شي نو دا د هغه دارالهجرت دی، دلته به هجرت کوي. نو چې کله هغه خبر شو نو هغه په دغه وخت کې د علماو ته په هغه ډېر شي کورونه جوړ کړل او یو کور یې پکې رسول الله مبارک ته جوړ کړو. وایي چې کله هغه پیغمبر علیه السلام راشي نو دا کور ما هغه دپاره جوړ کړی دی. یو خط یې مو لیکلو هغه ختم تاسو ته ما ویلي او چې کوم اشعار یې لیکلي وو هغه هم تاسو ته مې ویلي هغه اشعار یې ورته ولیکل او یو کس ته حواله کړل. زه خو به اوس ځم رسول الله مبارک کله تا به وخت یې رانغی ته خپل زوی ته ورکړه او که د هغه په وخت کې به رانغی هغه دې خپل زوی ته ورکړي او که د هغه وخت کې به رانغی هغه دې خپل زوی ته ورکړي.
بهرحال هغه ختم رسول الله مبارک ته ملاو شو او دا هغه کور چې تبع بادشاہ رسول الله مبارک ته جوړ کړو هغه کور الله جل جلاله رسول الله مبارک ته راو رسولو داغین بعد رسول الله مبارک مدینه منوره کې چې کوم منافقانو هغه خو پروپاګاندا کولی چې کوم يهوديانو يهود علماو هغه بیت المدرس دغه یو خپل مدرسه وا هغه کې غون راجم شول او ویل سره مونږ به رسول الله مبارک باندې سوالونه وکړو چې اعتراضات ته پینې وکړو نو کداغي جواب را تراکو نو ډیر زیاته خدای ایمان د پینې راوړو نو چې دغه خلکو په قسمت کې ایمان الله لیکلو هغه علما او تعالی جل جلاله ایمان ورنصیب کړ چې دغه خلکو په قسمت کې نو بس هغه صادقونو او منافقت ته چې دینو پاتې شول بس بیا د رسول الله مبارک خلاف صادقین او تدبیرونه چې دینو کول چې کله مدینه منوره ته رسول الله مبارک راغی نو په هغه ځای کې جمعه بنیاد کې خود مسجد نبوي او رسول الله مبارک التم فرمایل مونږ له دلته ځمکه پکار ده چې مونږ پر الله کور جوړ کو او مونږ پکې چې دین مونږ کو نو په هغه ځای کې کو یو ځایو په لیکن هغه دوه یتیمانانو د یو نوم د سهل د بل نوم د سهیل د دې دوه پلارو فاصله هغه ځمکه د دوی وا ان رسول الله مبارک فرمایل چې دای د تر تربیت کې دواړه هغه پیسې دا غتر تور کې دا پیسې واخلا در دې یتیمانانو شوي او دا دې موږ واخلو نو په دې کې موږ بنیاد د مسجد نبوي کېدو نو په هغه کې رسول الله مبارک جمعه کې خود تقریبا 3 غزلان دی ورته کند او کنتا او دیوالونه هغه چې دینو د خختونه ولا ډوب کړو د هغه زمانه چې کوم خخت وی صحابه ته حکم کو ته د خخت جوړی کوي د خټ نه هغه زمانه کې جوړی دي لکه تاسو یادي سامان بودی مخکې زمانه کې نو دیوالونه د هغیو او د کرنګی چت د کجورو د پانو او چې کوم ستنی پکې ودرولې په لري هغه د کجوري تنی وی تقریبا سلګه صدا په داسې باندې او سلګه صدا په داسې باندې دا مسجد نبوي په هغه وخت کې دا غینه بعد بیا د حضرت عثمان کې په دور کې دا نورم کولاو شو اوس خو الله جل جلاله کو چې دینو خاصه کړی دی او 3 دروازې ورته پرې خو دي 3 دروازې پکې جوړې کړي او په هغه وخت کې بیت المقدس قبل وا نو هغه طرف ته ورته چې دینو مخ دا غینه بعد بیا حکم قبلي طرف ته راوړېدو دا جمعه رسول الله مبارک هغه دې کې جوړ کو دا غینه بعد صحابه کرامو هغه چې دین الله جل جلاله ټول خلق مسلمانان کول اسلام تعالی جل جلاله ورور غلبه ورکولا په دا وخت کې د مکی خلق خوتل او د مکی مکرمین مهاجرین خو لیکن هغه په ډیرو تکلیفونو باندې ځکه چې هغه خپل کور مکه مکرمه کې پرې خو دی او د کرنګ خپل باغونه خپل مال تقریبا اکثریت هغه ارسی مکه مکرمه کې پرې خو دی چې کله مدینه شریفی تلال اسور سره التلو نو مهاجرین انصار د مدینه منوري دی لوی قرباني په دا وخت ورکا مواخات یو رسول الله مبارک د دې په میانس کې د مهاجرین او د انصار میانس کې مواخات قائم کو مواخات وې کې رورولي ورکی قائم کړه نو انصار د مدینه منوري چې د چا بدو کورو یو کور می دل ورکړه دار د شو چې د چا بدو بیان وی ان وې دی یوی طلاق ورکوم په چرته کې کوم خوخي اغا زبر له طلاق ورکوم دې ور سره نکاح وکي پلان کې دان تر تجارت کې شریکوم پلان کې دی کی په دې وجه باندې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو صحابي وتوي انصاری راځه ما سره شریک شه الله دې وبخا ما ته حاجت نشته دی زه تاجر یم ما ته الله مهارت د تجارت راکړی دی دلونی علی السوق بازار راتوخه بازار کم دی بس د بزم ځان له تجارت کوم اغا عبد الرحمن ابن عوف لړو تجارت شروع کو الله جل جلاله څومره مالدار کو فمالدار صحابه کرامو کې دی عبد الرحمن ابن عوف اذكرن حضرت عثمان رضی الله عنه نور گنش میں صحابه کرام انو بارحال دا انصار د مدینه منوري د مکی چې کوم مهاجرینو دا وې سره لوی قرباني ورکړه بیا ورستو الله جل جلاله دا ارث چې دینو ختم کړی بلدا چې کله مدینه منوري د صحابه لاړل د مکی د مدینه منوري خپل زوم هم د یثرب او پدې کې بیماری وا نو اکثریت صحابه کرام پکې بیمارانو او پریشان او خفو پکې او مکی مکرمه پکې جړل واپس زمون مکوا او د کافرانو ته خیری کول دې زمون نواغشتا دې مون التفامن باندې نه پری خودو دې دا زمون خپل خیستا وطن پری خودو او دې بیمارو ترالو رسول الله مبارک ته چاوي د الله رسول صحابه پریشان دي او بکر صدیق سے وای د الله رسول پریشان دي ډیر څه بګي بیماران دي او نور خپل وطن پسې خفدي رسول الله مبارک یو کو ګوري د شپې
او رسول الله مبارک فرمایل خوب وینم چې یو ښا بوډۍ وه بدشکله وه او هغه الله جل جلاله د مدینې منورې نه وباسله ویې شړله نو تابع دا و چې دا بیماري الله جل جلاله د مدینې منورې نه ختمه کړه او بیا رسول الله مبارک دعا وکړه چې دی مکې بسې خفه و مدینه ورته محبوبه نه وه رسول الله مبارک وفرمایل یا الله دا مدینه منوره دوی ته محبوبه که داسې لکه څنګه چې دوی ته مکه مکرمه خوښه وه د مکې مکرمې په شان ورته دا ښار د مدینې منورې دا ورته چې دی نو محبوب کا او دا یې خوښ کا هغه دعا الله قبوله کړه د مدینې منورې سره محبت پیدا شو مکه مکرمه ته الله جل جلاله هیره کړه جمعه هم جوړ شو بیا خبره پاتې شوه د اذان صحابه کرام رسول الله مبارک راغونډ کړل په دغه وخت کې ورته وفرمایل چې مونږ تاسو کله راغونډېږو مونځ ته او مونځ کوو نو لهذا په دغه وخت کې مونږ دپاره څه داسې یو څیز وي چې په هغې باندې مونږ تاسو ټول خبرېږو او دا ټیم وي زمونږ د مونځ کولو چې مونږ په هغې باندې چې دی مونځ کوو صحابو چا ووي د الله رسوله یو ټلی به وګورو هغه به چې دی نو ټنګو انو لهذا بیا به ټول راغونډېږو رسول الله مبارک فرمایل دا مې نه ده خوښه ځکه دې کې مشابهت د یهودیانو سره دی یهودیان دا عمل کوي چاوي د الله رسول اور به بلو نو چې کله هغه لوګي اوچتېږي نو خلکو ته به پته لګي نو بس راغونډېږي به رسول الله مبارک فرمایل دا یې نه ده خوښه ځکه دې کې د مجوسیانو سره چې کوم خلک عبادت د اور کوي هغې سره پکې مشابهت دی بهرحال څه خبره پکې معینه نه شوه دا مجلس ختم شو او دا مشوره چې کومه وه دا ختمه شوه چې کله شپه شوه تقریبا لسو صحابه کرامو خوب ولیده په هغې کې حضرت عمر صاحب هم دی او نور ګڼ شمېر صحابه کرام پکې هم دي په هغې کې یو صحابي دی د هغه نوم دی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دی وایي د شپې خوب وینم په خوب کې دا وینمه یو بازار کې روان یمه یو سړي سره په لاس کې ټلۍ ده او جرس ورته ویل کېږي هغه ته مې وویل یاره دا ټلۍ را باندې راخرڅه که دا زما په کار ده هغه وایي څه لپاره دې په کار ده ما وایي یاره په دې باندې مونږ مسلمانان راغونډېږو مونځ ته دا به ټنګو مسلمانان به خبرېږي مونځ ته او په دې باندې راغونډېږو وایي هغه راته ووایي چې د دې نه د له غوره څیز نه ښې ما ویې وښایه که نه څه دی وایي هغه راته وایي چې غوږ شه ورته نو وایي دا اذان یې راته د سر نه شروع وکړو په خوب کې الله اکبر الله اکبر تر اخیره پورې راته ووایي یو پې راته اذان وي او دغه پیره باندې راته اقامت وي بیا راته وویل دا یو اذان دی دا یو اقامت دی وایي چې کله سحر شو وایي دا خبرې مې یادې وي چې کله سحر شو نو فوراً په منډه باندې رالم د رسول الله مبارک مجلس ته د الله رسول دی دا مې خوب لیدلی دی په خوب کې یو سړي داسې راته ویلي داسې قسمه الفاظ دي پیغمبر علیه السلام فرمایل وی وایه وایي ما ورته ووایي وایي بیا ماته وي چې دا حضرت بلال ته ووایه ځکه حضرت بلال مؤذنو او حضرت بلال ډېر لوی قربانۍ محترمو د دین دپاره ورکړې وي ډېر مشقتونه یې برداشت کړي نو د هغه قربانو صله او بدله الله جل جلاله ورکوله هغه دا وه چې الله جل جلاله د مسجد نبوي امام او مؤذن چې دی نو جوړ کړو وی پیغمبر علیه السلام فرمایل دا اذان چې کوم تا ته چا ویلې په خوب کې دا بلال ته ووایه ما بلال ته وي بلال ودرېده په اوچت آواز باندې وي چې کله خلکو مکه کې دا آواز واورېده نو چې کومو صحابه و نور هم خوب لیدلی او په منډه باندې را روان دي حضرت عمر صاحب را روان دي چادر ځان پسې راکاږي دا الله رسول قسم په الله باندې دغه الفاظ چې دی کوم وایي او دا د چې کوم خوب لیدلی دی دا ما بېګا لیدلی دی بل راغی د الله رسول دا خوب ما هم لیدلی دی دا خوب ما هم لیدلی دی بهرحال دا د مشروعیت د اذان شو د دې وخت نه بعد اذان چې به دی نو په دې طریقه ویل هغه چې دی نو شروع شو تر دې پورې ان شاء الله العزیز دپاره کافي ده الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین